یو مسله دا ده که چېرته یو کس څاروی پې لازم و، قرباني پې واجب وه او د څاروی راوسته، دا مسله بار بار خلک پوښتنه کوي. څاروی یې راوسته او د اخیستو چې وای اخیسته بالکل ټیک ټاک و، هېڅ عیب پکې نه و، قربانۍ ته برابر و. د هغې نه پس 2 ورځې مخکې راوسته، 3 ورځې مخکې راوسته، 1 ورځ مخکې راوسته، د اخیستو نه پس او د قربانۍ نه مخکې ترې نه معیوب شو، عیب پکې پیدا شو، یا زخمی شو، یا یې خپه ماته شوه، یا سترګه ولګېده، عوارض دي، راتلی شي، تا سره هم راتلی شي، معیوب شو. اوس به څه کوي؟ آیا په دې باندې قرباني جایز ده او که بل به اخلي؟ څه به کوي؟ نو دا واورئ. مسله دا ده که دغې انسان د بلې قربانۍ اخیستو وس دس برابر وو، بله قرباني یې اخیستی شوه، دغسې انسان دپاره په دین اسلام کې په دغې معیوب څاروي باندې بیا قرباني نه ده جایز. او که دغه انسان ټیک و پې واجب وه، دا یې واخیسته او د بلې قربانۍ اخیستو وس یې نه و، محبوب علیه صلات وسلام دین اسلام دا وایي چې دا کوم عیب چې تا سره پکې پیدا شو او معیوب شو، که هغه هر څنګه عیب هم او د بلې قربانۍ اخیستو وس ته نه و، خو هغه به تا ته پته لګي، ما ته پته نه لګي چې تا وس شته او که ستا وس نشته، تا او خدای چې تا څه صورتحال کې. ته خو به ما ته ووایي چې ما وس نشته، زه به هغې مطابق، خو که وس دې نه و بالکل په همدغو ځناور باندې ستا لپاره په لوی اختر باندې قرباني جایز ده. دین اسلام تعالی څه درکوي؟ وسعت درکوي. یو دا خبره.